ओके اوس مونږه strength of acid خو مونږه ډیسکس کو ټیک شو. اوس مونږ د strength of base ډیسکس کو. په strength of base کې زموږ سره فرست کوم زموږ سره strong base ته ویل شي بیا مونږه weak base ډیسکس کو ټیک شو. نو strong acid چې کوم strong base ته ویل شي the base which are completely dissociate کیږي and aqueous solution کی او سره کې مونږ لا higher concentration کې hydroxide ion راکې ټیک شو. the base which are completely dissociate and aqueous solution and give high concentration of OH ion ټیک شو. that's called strong base. هغه base چې هغه زموږ سره څه کوو چې کله مونږه واټر ته ور واچو هغه څه شي completely dissociate شي ټیک شو په aqueous solution کې او مونږ له سره کې په لارج اماؤنٹ کې हाइड्रोक्साइड आयन राखी that's called strong base ٹھیک شو. اوس مونږه एग्जांपल دغه لپاره مونږه एग्जांपल اغستې دي NOH اماغستې KOH اماغستې دي او زموږ سره LiOH اماغستې دي ټیک شو. सोडियम हाइड्रोक्साइड اماغستې NOH اماغستې पोटेशियम हाइड्रोक्साइड اماغستې دي लिथियम हाइड्रोक्साइड اماغستې دي ټیک شو. دا زموږ سره strong base چې کله دا مونږه واټر ته ور واچو دا بس کېږي کمپلیټلی به आइंस ته کنورټ کیږي کمپلیټلی ډیسوسییشن به کیږي زموږ سره او په هاي اماونټ کې به OH آین راکې ټیک شو. OH آین به په هاي اماونټ کې راکې. راځو یو एग्जांपल بیکو چې کله موږ دا واټر ته ور واچو NaOH ټیک شو دا موږ لسره کې Na برا کې پلس OH برا کې ټیک شو ایکویس سولوشن دا زموږ سره په لارج اماونټ کې زموږ سره کو داسې قسمه لکه د موږ وګوره هغه ډیفینیشن درو strong base څه ته ویل شي هغه بیس چې هغه څه کېږي کمپلیټلی ډیسوسییټ کېږي ټیک شو آینس ته کنورټ کېږي او هغه موږ سره کوي په هاي اماونټ کې په هایر کنسنټریشن کې موږ له هایدروکساید آین راکوي ټیک شو. داسې قسمه بیس ته موږ څه ویلی شو strong base به ویلی شو ټیک شو. دا شان دا بل اگزامپل KOH چې کوم دی دا پوټاشیم هایدروکساید چې کوم دی زموږ سره دا چې کله موږ واټر ته ور واچو نو K به راکړي پلس OH به راکړي ټیک شو. دا موږ په لارج اماونټ کې راکړو داسې قسمه بیس ته موږ څه ویلی شو strong acid به ویلی شو ټیک شو. strong base په زموږ سره صحیح strong electrolyte به ټیک شو. سیکنډ نمبر weak base څه ته ویلی شي. weak base زموږ سره the base do not completely dissociate an aqueous solution and give lower concentration of hydroxide ion ټیک شو. نو هغه بیس چې هغه زموږ سره څه کېږي پوره چې کوم دی کمپلیټلی چې کوم دی ډو ناټ چې هغه زموږ سره پوره نه ډیسوسییټ کېږي په ایکویس سولوشن کې او هم له سره کې په سمال اماونټ کې زموږ سره کې هایدروکساید آین راکوي that's called weak base ټیک شو. the base that do not completely dissociate an aqueous solution and give lower concentration of hydroxide ion ټیک شو. نو هغه بیس چې هغه زموږ سره کېږي کمپلیټلی نه ډیسوسییټ کېږي په ایکویس سولوشن کې او په سمال اماونټ کې OH آین راکو داسې قسمه بیس ته موږ سره شو ویک بیس ویل لکه سپوز موږ بیا 10 اماونټ اف ایسډ هم واغوستو ټیک شو په دې کې دا 5% چې کوم دی کنه د سره شو ډیسوسییټ شو ټیک شو آین څخه کنورټ شو د 5 چې کوم دی د سره شو باقی پاتې شو ټیک شو. داسې قسمه ایر چې هم سره هاف چې کوم دی ډیسوسییټ شو او هاف زم سره پاتې شو زموږ سره ډو ناټ کم هغه زموږ سره ډیسوسییټ نه شو داسې قسمه بیس ته موږ څه ویلی شو ویک بیس ویل شو. پای کې موږ اگزامپل چې کوم دی اغستې دی فرست امونیا هایدروکساید هم اغستې دی ټیک شو. دغه شان کیلشیم هایدروکساید هم اغستې دغه شان الومینیم هایدروکساید هم اغستې ټیک شو. چې کله موږ څه وکړو امونیا هایدروکساید کله موږ واټر ته ور واچو دا موږ له سره کې NH4 plus OH پر راکې ټیک شو. دا موږ سره کو په سمال اماونټ کې راکو دا موږ سره کمپلیټلی ډیسوسییشن نه دی ونه شو په ایکویس سولوشن کې ټیک شو. په ایکویس سولوشن کې داسې قسمه بیس ته موږ څه ویلی شو ویک بیس به ویلی شو ټیک شو. نو نننی لیکچر چې کوم دی موږ د strength of acid او د strength of base موږ ډسکس کو. په strength of acid کې موږ strong acid موږ ډسکس کو چې strong acid پر موږ سره کمپلیټلی ډیسوسییشن به کېږي په ایکویس سولوشن کې او په هاي اماونټ کې موږ سره کې H+ پر راکې ټیک شو. بیا موږ ویک ایسډ ډسکس کو. ویک ایسډ کې موږ وی چې ویک ایسډ زموږ سره هغه ایسډ به چې هغه زموږ سره کې کمپلیټلی ډیسوسییشن داغي نه کېږي ټیک شو.
او مونږ له H+ آین چې کوم دی په سمال اماونټ کې راکوي داسې قسمه ایسډ ته مونږ څه ویل شو ویک ایسډ ویل شو. بیا مونږ د strength of base ډسکس کو. په strength of base کې مونږ وی هغه strong base ته ویل شي. strong base هغه base چې هغه مونږ له واټر ته ورواچو د هغې کمپلیټلی ډیسوسییشن وشي او موږ په هاي اماونټ کې په هاي کنسنټریشن کې هایدروکساید آین راکړي OH آین راکړي داسې قسمه ایسډ بیس ته سوري بیس ته موږ وایو سترونګ بیس ویلی شو. هغې نه پس بیا موږ ویک بیس ډسکس کو. ویک بیس کې موږ وی هغه بیس چې هغه زموږ څه کېږي ډو ناټ کمپلیټلی ډیسوسییټ کېږي د هغې ډیسوسییشن چې کوم دی کمپلیټلی نه کېږي په ایکویس سولوشن کې او په سمال اماونټ کې هایدروکساید آین راکړي هغې ته موږ څه ویل شو ویک بیس ویل شو. ټیک شو. نو زمونږه نینې لیکچر چې کوم د strength of acid and base چې کوم دی هغه مونږه کمپلیټلی ډسکس کو. سبا به ان شاء الله مونږه سیلف آینایزیشن کو هغه به مونږه سبا ډسکس کو ان شاء الله. تھینک یو.